بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زمون قرآن محل دی او دی کې دا چې کوم دی دا د مرمت قابل قرآن مجیدونه دي او الحمدلله په لکونو قرآن مجیدونه په دې ځای کې سنبالیږي پکې الحمدلله. بار بار زمونږ هغه ترتیب چې کوم دی هغه شان شروع دی او ډېر وخت بعد مې د قرآن مجیدونو د دغه نه یو یو پروګرام دی نه موږ نو کړی ځکه چې موږ په ډېرو مسلمانان داسې شته چې په باندې اکثر بوج شي نه یو حافظ صاحب راته وی چې دا ځان ته څه کار کتلی نو کله کله موږ بیا ځان خپم شو خو بیا وایو مړه بس په تندر ولګه دا خلک په خپل کار کوي موږ خپل کار جاري ساتو. الحمدلله دغه پروګرام د دې کلام د برکته شیر کوي چې نور مرګرو چې څومره خوښه علاقو ولا کسان چې ته پته چې ان شاء الله تعالی دغه زموږ د قرآن مجیدونو ترتیب دا و زموږ سره پدې کې موږ چان بین کو چې کم پکې د مرمت قابل دي نه پکې دی خو دا چانټي شوی دي د پراتریه دا پس ونو قرآن مجیدونه دا د مرمت قابل دي چې کم دغه پکې ګوره هغه په زرګاو باندې ګتی دي بیا چې کم د مرمت قابل نه یو مکمل دغه شوي زویب شوي نو هغه بیا دغه سپین کپن لټه وته وروړو پای کې بیا بندو او هغه بیا دغه ځای کې سنبالو بیا دغه نه پس دا په کلار باندې دفن کوو. دا اوس استادان مې راغوښتي نو تقریبا نن پورې به ښه کافي قرآن مجیدونه چې کوم دي نو هغه به دغه شي مرمت شي او په دې کې بیا انشاءالله دغه مونږ په دې باندې ښه د کافي پیسې راځي خو کافي پیسې په دې باندې لګي خو بیا الحمدلله دغه مونږ واپس چې کوم چاته هم ضرورت نو هغه خلکو ته ورکو بالکل فری فی سبیل الله چې چا کم ځای کم جماعت کې ضرورت نه ته ورکو. فیاض خان وعلیکم سلام. الله دې خوشاله کرور به دغه یو ترتیب شروع دی دا ټیم زړی ټین راشم نو دی پرون نه غوښتو الحمدلله پرون هم خو برابر یو 70 قرآن مجیدونه پرون برابر شو او نن هم پکې کار شروع چې چا قرآن مجیدونو ته ضرورت او کم ځای کې چا قرآن مجیدونه دی خوښه علاقه کې پکاره خو چې داسې کسان چې هغه ته مونږ مخکې قرآن مجیدونه نه ورکړي چې مخکې مو ته قرآن مجیدونه ورکړي نو هغه کسانو ته هغه بلک صبر وکړي چې چاته قرآن مجیدونه مخکې نه میلاو شوي کو جماعت کې کو په کورونو کې چاته مدرسه کې نو هغه باقاعده سره رابطه وکړي چې ان شاء الله تعالی قرآن مجیدونه ول بیا ورکو مرمت مو کو ولا لګیاوي پکې ان شاء الله کوشش کو چې را زیات پکې مرمت کو پیسې به زیات راځي نو دغه ته اوم یو سیستم الحمدلله زموږ سره سنا سره گزاره کیږي او چې کله بیا داسې ترتیب سوکي چې راوي چې زموږ د طرفه قرآن مجیدونه مرمت کړو دا په 80 روپیا باندې مونږ ته دلته مرمت کې او دیم نم خوشاله پدې ځکه چې زیات خلک څوک 100 اخلي څوک 110 اخلي څوک 120 اخلي او دې سره مونږ پرمان خبره کړه زموږ پرمان کسان دي او پرمان دی راځي ځکه چې دا قرآن محل دی بس پدې کې بدی چې کله کله مو ته مونږ رنګ ورکو چې راشه راته نو قرآن مجیدونه تراشي وغه راته مرمت کی دغه تو ترتیب دی الحمدلله روزه ده او دی راغلی دی قرآن مجیدونه دغه تیار شو تیاری کې لګیا دی په کلاره باندې او پروګرام دا سره دا شیر کې چیرې ټولو د خوښه مضافات چې څونه مرګري دی تم پته ولګي چې چاته د قرآن مجیدونو ضرورت دی د ډېر لری خلک نه اکثر د لری ځای نه خلک بیا ټلیفون شروع کینو روزه راسي تنګول نه کو چې کم زمون په کلی کې کم مضافات دي نږدې کم کسان دي یا داسې په کورونو کې نږدې چاته ضرورت یو دوه درې پکاري ډېر پکاري چا په کورونو کې څوک سبق ویل کېږي نو هغې ته پکار دی چې رابطه وکړي یا راشي بیا انشاءالله نو سبا نه پات به ورته بیا قرآن مجیدونه میلاویږي ځکه سبا پورې به دا پراتي دا لامدي دا شریش مریش پکې استعمال شي نو دا لامدي بیا سبا نه بعد دا بله ورځ ته به ورته انشاءالله بیا په ترتیب باندې لږ لږ کړو چې د چا هم ضرورتونه نو هغه ورته پوره کړو. نور دغه بهترین کار دی الحمدلله خو ښکلی مزیدار دغه صفایۍ سره دا ټول کار روان دی او دغه ګتې ته جدا کېږي دغه چې کم دغه والا کې قرآن مجیدونه دا ته جدا شي او پاک ساک حساب کتاب دی الحمدلله بیا چې کم مکمل ضعیف هغه د روغېدو قابل نه نو هغه بیا جدا کو هغه بیا هغه ځای ته کو او په دغه قرآن محل کې الحمدلله په کال یو نیم کال کې تقریبا په لکونو قرآن مجیدونه الحمدلله دلته راغله او سنبال شو او لا سنبالیږي خیر نو کوشش کوئ چې کم مرګري آنلاین پروګرام نه سره شیر کړئ چې کم نږدې خلک دي چې ټولو ته د دې قرآن محل باره کې پته ولګي او د دې ترتیب باره کې ورته پته ولګي چې انشاءالله تعالی دغه ښکلې طریقې سره د دې حساب کتاب مونږ کوو ښکلې پاکه طریقه باندې د دې کپن د پن د دې هغه
چې کوم خدمت دی هغه دلته کېږي او بیا چې پکې کم د مرمت قابل دي پکې مرمت کوو. نو چې کم ملګري چا سره قرآن مجیدونه دي زموږ په دې خوا وشه علاقه کې نو باقاعده هغه هم دلته راوړی شي. که دې خوا کې د کلي چا ته هم د قرآن مجیدونو ضرورت وي نو سبا نه او بل ورځ به که خیر انشاءالله بیا رابطه کوئ. نن نه لکه چې لامده دي سبا نه او بل ورځ به که خیر بیا رابطه کوئ انشاءالله بیا به ورته ترتیب سمو بیا به پکې څه ناڅه دغه کوو. کوشش کوئ ځان سره پروګرام شیر کړئ.